اما بعد فهذه طالبانو په تیر درس کې مو د اما بعدو متعلق یو درې څلور مختصر خبرې کړې وې. دا مو ویلیو چې د اما بعدو ته فصل الخطاب وای. دویم هم دا خبره کړې وه چې اول تلفظ په چا کړی دی او موږ او تاسو په تلفظ ولي کوو. دا تیر درس کې خبره تیره وه. دلته دا نکته واورئ چې دلته دا اما بعدو کې اما طالبانو شرطیه ده او دا اما شرطیه چې ده دوه شیان غواړي. یو فعل شرط غواړي او بل طالب څه شی غواړي؟ جزا. فعل شرط چې راغی نو فعل شرط په خپله څه شی غواړي؟ جزا غواړي. دلته دا اما بعدو کې چې موږ او تاسې ووایو نو دا اما طالبانو اما شرطیه دی، خو تنها دلته فعل شرط نشته دی. ګوره حرف شرط ذکر دی چې هغه حرف شرط څه شی دی؟ اما. نو تنها په حرف شرط خو کار نه کیږي ځکه وروستو فا جزایه راوړې ده. نو دې ځای کې موږ او تاسې دا خبره کوو چې د حرف شرط سره فعل شرط کله ذکر وي او کله حذف وي. دلته ګرچې د دې حرف شرط سره فعل شرط ذکر نه دی ولیکن محذوف دی. او د حذف باره کې هم تاسې بیا دوه خبرې کړي دي. یو حذف دی لعوضن، حذف به وي مع عوضن، او کله ناکله به داسې وي چې عوض به نه وي، صرف قرینه به ورباندې دلالت کوي. دې ځای کې طالبه دا حذف شوی دی نو دا فا جزائیه دا قرینه ده په حذف باندې شته خو نه، ولیکن فا ورباندې څه شی ده؟ قرینه ده یو. او بل دا اما بعدو چې راغی نو اصل کې دلته هغه فعل شرط خو وو، نو فعل شرط حذف شو. د هغې فعل شرط په ځای باندې قایم مقام دلته موږ او تاسو بعدو لګولی دی. دا بعدو قایم مقام د چا ده؟ د قایم مقام ده د فعل شرط دپاره. نو چې قایم مقام د فعل شرط دپاره دی که نو اصل عبارت څه شی و؟ مهما يكن شيء من الاشياء موجودا یا ثابتا في الدنيا بعد الجمل الثلاثه. مهما يكن شيئا من الاشياء کچری وی او شی د اشیاءونه ثابت یا موجود په دنیا کې رستو د جمل ثلاثهونه. رستو د چانه؟ نو دا شرط شو. مهما يكن شيئا من الاشياء الا ثابتا في الدين بعد الجمل ثلاثه. نو دا طالب څه شی شو؟ شرط. دا فهذه چې د جزا ده. فهذه رسالة في صناعة الميزان. او دا مجموعه چې موږ او تاسې راغونډه کو طالبانو نو دا قضیه شرطیه ده. مجموعه چې راغونډه کو نو دا قضیه شرطیه ده او جمله شرطیه ده. او په شرطیه کې بیا طالبانو دا متصله ده او د متصله کې بیا لزومیه ده. دا تاسو ویلي دي کتابونو کې قضیه شرطیه، متصله، لزومیه چاته ویلی کیږي؟ هغه دې ته وایي چې مقدم پکې ملزوم وي او تالي ورسره څه شی وي؟ لازم وي. خو لزوم په شرطیه کې عام دی، لزوم واقعي وي او که اعتباري وي دا ځان ته خبرې دي. بیا نو په دې ځای کې چې موږ او تاسې وایو اما بعدو فهذه نو دا قضیه شرطیه، متصله، لزومیه ده. فعل شرط دلته کم یو؟ نو فعل شرط دلته یکون و، مضاف الیه حذف شوه، بعدو پاتې شه. مهما کې تاسو ویلی دي چې تصرف مو وکړه، ها په همزې بدله شو نو مأما شو، بیا قلب مکانی وشو نو امما شو، بیا دو حرفه د یو جنس نه یو ځای راغلی یو مو په بل کې مدغم کړه نو څه تېنه جوړ شول؟ اما. څه شی تېنه جوړ شول؟ اما تېنه جوړ شو. نو یکون فعل شرطو او بعدو ظرف، نو هغې لرې کو د هغې په ځای باندې ظرف قایم مقام کا. او تاسو کوئ چې هلکه فعل شرط دې لرې شي او د هغې په ځای باندې د ظرف قایم مقام شي. نو ظرف په څه طریقه باندې قایم مقام کیدی شي؟ وایي دا قیام د ظرف داسې سیمایي قاعده ده. څه شی ده؟
مې دا معنا داسې یو قاعده نشته دی چې د هغې قاعدې او ضابطې مطابق موږ او تاسې راولګېږو هلته وایي چې هلکه دا فعل شرط حذف شوی دی او د دې په ځای باندې څه ولاړ دی دا بعدو ولاړ دی د کومې قاعدې مطابق خبره نه ده بس دغسې د عربانو نه سمه راغلې ده او د هغې سمې مطابق موږ او تاسې دا کار کوو او دا کار ولې کوو ځکه تاسو ویلي د بعدو ظرف دی او په ظروفو کې طالب توسع وي څه شی وي نو چې بعدو کې ظرف دی په ظروفو کې توسع وي نو یوه توسع دا ده چې فعل لاړ او د هغې په ځای باندې څه ودرېده څه ودرېده ظرف فعل د ظرف په ځای څنګه درېدی شي فعل ځان ته شی دی او ظرف څه شی دی طالبه خو صرف دومره مو ویلي چې سماعي قاعده ده د عربانو نه همدغسې سمه راغلې ده نو دا مو د هغې په ځای باندې قایم مقام که ومدرو وشوه چې کله مو دا خبره ذهن کې کېناستله اوس راځئ بعدو مو د دې نه وروستو بیا راولګېدلو دا موږ او تاسو مبني کړه په ضمې باندې او لازم الاضافت ته نحو میر شریف کې تاسې ویلي چې د ظروفو درې حالتونه دي دو حالتونو کې معرب ده او په دریو حالتونو کې یو حالت کې مبني او دو حالتونو کې معرب دی او حالت هغه دی چې مضاف الیه ورسره ذکر وي دویم حالت هغه دی چې مضاف الیه تنه حذف وي خو دا حذف نسیم منسیه وي څه شی وي طالبه نسیم منسیه دا منسیان د دې نسیان د پاره تاکید دی منسیان د نسیان د پاره تاکید دی نسیم منسیه کم حذف ته ویلی کېږي نسیه خو هیرې ته وایي نو دا اصل کې هغه حذف ته ویلی کېږي دا منسیان چې تاکید کي چې نه په نیت کې مراد وي او نه په لفظ کې ذکر وي نسیم منسیه څه معنی یو شی حذف شوی وي او دا نه په نیت کې مراد وي او نه په لفظ کې ذکر وي نو دې ته نسیم منسیه وایي نو په دې صورتونو کې معربه ده ځکه احتیاج نه لري ورسره ذکر وي هم معربه ده ځکه احتیاج نه لري او که چېرته ورسره ذکر نه وه حذف وه خو دا حذف منوي وه نیت کې مراد و نو بیا په دغې صورت کې ورسره څه ذکر کېږي دا دې صورت کې بیا مبني ده ولې مبني ده ځکه په دې صورت کې د دې احتیاج دی طالب نو چې په دې صورت کې احتیاج دی نو بعدو مبني مو کړله په چا باندې په ضمې باندې او ضمت تاسو ویلي دي طالبانو حرکت قوي دی په حرکاتو د بنا کې او دا حرکت قوي ولې دی ځکه په دې سره لانه یحصل بضم الشفتین دا حاصلیږي په ضم د چا د شفتینو باندې نو بس مضاف الیه مو حذف کړه نو حذف د مضاف الیه تاسو کتابونو کې ویلي نقصان قویه ده او نقصان قویه جبیره قویه غواړي او جبیره قویه په حرکاتو چا کې هغه ضمه وه ځکه ضمه حاصلیږي په ضم د شفتینو سره دا راولګېدلو د هغې په ځای باندې مو ودروه نو ویلې چې څه شی ده مهما یکن شیئا من الاشیاء بعد الجمل ثلاثه فهذه رساله دا دیزی که منگا و تاسی ویو قضیه شرطیه متصله و تاسو پیژندلی ده انکانت الشمس طالعه فالنهارو دا طلوع د شمس ملزومه ده او وجود د نهار ورسره څه شی دی دا ورسره لازم دی دلته هم طالب ووایي یو شی د اشیاونه موجود دا ملزوم یو شی د اشیاونه موجود دا څه شی ملزوم او رساله ورسره څه شی ده لازم نو رساله ورسره لازمه ده نو داسې بشي مهما یکون شیئا من الاشیاء کچری وی یو شی د اشیاونه رستو د جملو ثلاثهونه کچرته یو شی د اشیاونه وی نو هغه دا رساله ده فهذه رساله هغه څه شی ده او دې تعلیق کې پیدا څه شی چې دا علما یې ورکوي تاسو د تعلیق پیدا ویلې طالبه کله داسې وشي که نه دلته تعلیق د جزا راغلی د شرط پورې او شرط یقیني دی دلته او جزا چې دی مظنونه ده شرط څه شی دی او جزا څه شی دی شرط څه شی وجود دی یو شی د اشیاونه بعد الجمول ثلاثه دا خو یقیني ده یو شی د اشیاونه وروستو د دې جملو ثلاثهونه دا خو یقیني دی شته په دنیا کې یو شی خو به یې خامخا دغه پیاله ده طالب ګیلاس دی کتاب دی یو شی د اشیاونه خو شته نو دلته شرط یقیني دی او جزا دا مظنونه ده او قانون دا دی طالب قانون دا دی دیزی کې چې هر کله تعلیق د مظنون د یقیني سره وشي نو دا پیدا کوي تیقن لره هر کله تعلیق د مظنون د چا سره د امر یقیني سره وشي نو دا پیدا کوي چا لره یقین لره نو د ویلې ګوره د دا کتاب
دا امر مظنون په هذه رساله چې دا رساله د رسالت تاسو پیژندلې ده چې جوسه وړوي او علم څه شي وي غټ وي نو دا امر مظنون ده د دغه امر مظنون تعلیق ورکه د وجود د یو شی د اشیاونه رستو د جمل ثلاثهونه د یو شی سره تعلیق ورکه نو دې تعلیق سره پیدا کی یقین نه پیدا کا او په دغه تعلیق کې پیدا څه شي د طالب ترغیب ال الطلاب دا کار ولي کوي طالبانو ته ترغیب ورکوي لکه که یو شی د اشیاونه وروستو د جملو ثلاثهونه دنیا کې وي نو هغه په هذه رساله هغه څه شی ده دا رساله ده ګوره دا څه شی ده وړوکی کتاب دی خو ګوره علم پکې زیات دی نو طالبانو طرف ته څه ورکوي ترغیب ورکوي چې تاسو راځئ زما دا کتاب ولولئ دا په هذه رسالتون راغلی طالب هذا تاسو ویلي دي اسم اشاره ده خدا قانون ځان سره یاده کوي په هذا سره اسم اشاره کیږي واحد مذکر تا محسوس فی البصر تا یا فی البصر قید ولګوي یا ځینې شرحو کې تاسو ته بیا دغه راځي چې په هذا سره اشاره کیږي واحد مذکر محسوس مشهد تا مشهد دا مشهد د فی البصر په ځای راوړي ځینو ځینو کې اشاره چاته کیږي څوک وایي اشاره پې کیږي واحد مذکر محسوس فی البصر تا او څوک اشاره پې کیږي واحد مذکر محسوس مشهد تا محسوس مشاهده هغه شی ته ویل کېږي چې کم شی په سترګو باندې ښکارېږي کم شی په سترګو ښکارېده نو هغې ته څه وایي مشاهده وایي چې کله مو دا مسله په ذهن کې کېناستله اوس دې نکتې ته راشي طالبه معترض وایي دې ځای کې دی په هذه د هذا راوړل د هذا په دې ځای کې مناسب نه دي ښه کار دی نه دی هلکه راوړل د هذا په دې ځای کې مناسب ولې نه دي وی دلته په دې مشار الیه کې احتمالات دي څه شی دي احتمالات او هغه احتمالات ودي درې احتمالات احادي دي دا معنا چې په هذا سره د اشاره الفاظ تراش فقط نقوش تدراش فقط معانی تدراش فقط دا احادي احتمالات دي درې احتمالات پکې ثنائی دي ثنائی دا معنا چې د په اشاره چاته شي نقوش او الفاظ ته شي یا د نقوش و معنی وتشي یا د الفاظ و معنی وتشي نو درې شول درې دا شو نو مجموعه شپږ شو او یا د طالب په دې سره اشاره وشي مجموع دي درې وانو ته اشاره د چاته وشي دې درې وانو ته وشي نو چې کله مسله داسې شوله نو اوس دې ځکه موږ او تاسو دا خبره کوو معترض وایي په هذا سره چې ته اشاره کوې نو اشاره د درسته نه ده ولې یا به په دې سره اشاره چاته کې طالبه الا نقوش ته کې دلته مرزاهد مناسب یو قانوني کې دی هغه قانون مرزاهد صاحب دای کې دی په هذا سره اشاره به کېږي طالبه وای کتاب بنوم د هغې شی وي چې هغه شی مقصود بالتدوین وي څه شی وي مقصود بالتدوین وي کم شی چې په سترګو باندې ښکاري نو په هغې سره به څه کېږي دې ته اشاره کېږي نو اس کا تر راولګېدلې په هذا سره اشاره چاته کې طالبه اله نقوشو ته کې نو نقوش په سترګو ښکاري الف نقش با نقش بلبل دا خو په سترګو باندې موږ او تاسو ته ښکارېږي خو لیکن د دغې قاعدې مطابق چې مرزاهد مناسب وي چې هذا سره به اشاره هغه شي ته کېږي چې مقصود بالتدوین وي نو بیا په هذا سره اشاره نقوشو ته نه دی صحیح ځکه مقصود بالتدوین نقوش نه دي بلکې مقصود بالتدوین هغه الفاظ دي چې دال دي په معنیو باندې نقوش څوک څه کوي دا نقوش په وسیله ده د پاره د تلفظ په الفاظو باندې او مقصود زمونږ استاد الفاظ دي مطلق الفاظ نه هغه الفاظ چې کوم الفاظ دلالت په چا باندې کوي په معنیو باندې کوي په چا باندې کوي نو چې هر کله خبره داسې شوله نو معترض وایي چې په هذا سره ته اشاره د نقوشو ته کوې نو دا اشاره دې صحیح نه ده ولې ځکه طالبه دا نقوش اگر چې محسوس دي مشهد دي په سترګو ښکاري خو مقصود بالتدوین نه دي څه شی نه دي او که اشاره په الفاظ و معنی ته کې نو معنا خو اسم مفهوم ده او الفاظ و تدیم اشاره ځکه نه دی صحیح معترض وایي چې دا الفاظ خو قانون دی د اذا وجده فتلاش تاسو الفاظ کله لیدلی دي وینو خو موږ او تاسې نقوشه او د الفاظ هغه دي چې موږ او تاسې ورباندې تلفظ کوو دې نقش ته وګورو د دې نقش په واسطه باندې راولګېږو تلفظ ورباندې وکړو لکه مثلا زید د ذا یا دال نقش دې ولیده نو په زید باندې تلفظ وکړو الفاظ خو د قبیلې د محسوساتو نه دي د مشاهداتو نه دي په سترګو باندې نه ښکارېږي اذا وجده فتلاشا دي نو کوم شی چې په سترګو ښکاري هغه مقصود بالتدوین نه دی او کوم شی چې په سترګو باندې نه ښکارېږي نو هغه څه شی وه هله
مقصود به تدوین او په هذا سره خو ته چې اشاره غشي ته کیږي چې واحد وي مذکر وي الا محسوس فی البصر یعنی محسوس مشهد وي نو دا اعتراض دی په د باندې بنیادی نو دا راغی دغه اعتراض نه جواب کوي ویل کدل ته د اشاره دلته په خپل معنا حقيقي باندې نه د استعمال بلکې په معنا مجازي باندې استعمال ده او مجاز هم څه شی دی طالبه مجاز کې خو ګوره دوه قسمه دي مجاز مرسل دی او مجاز مستعار دی نو دلته موږ او تاسو اشاره چاته کوو الفاظ ته کوو چې کوم الفاظ دلالت کوي په چا باندې په معنی باندې نو کته وای چې لکه خو مشهد نه دي سترګو ښکاري نه نو ته وای چې دغه معنی او الفاظ دا په ذهن د چا کې د مصنف کې پراته و او دغه الفاظ او معنی چې په ذهن د مصنف کې او دا د وجه د کمال ایضاح نه تسول لکه په منزله د محسوس باندې دومره سرګند او واضح و لکه یو شی چې په سترګو باندې ښکاریږي نو د وجه د کمال ایضاح نه دا په منزله د محسوس نو د ذکر راولګېدل اشاره چاته وکړله د الفاظو ته وکړله یعنی دلته تشبیه ده بلیغه تشبیه ټیک د چې الفاظ او معنی دا په سترګو باندې ښکاریږي نو په هزار سره اشاره هم دي شي ته کېږي او په هزار سره اشاره چاته کړې ده دلته کړې ده محسوس مشهد نه دي ولیکن دا داسې دي لکه د وجې د کمال ایضاح نه په منزله د مشاهد باندې او په منزله د محسوس باندې نو ځکه یې هزار راوړې ده اشاره یې ورته کړې یو اعتراض مو ویلی او چې په هازا سره اشاره چاته ده نن دیزی کې دویم نمبر اعتراض ذکر کوو چې مخکې تا وویل چې په هازا سره زه اشاره ما حضره فی الذهن ته کوم چاته کومه ما حضره فی الذهن ته نو ما حضره فی الذهن خو الفاظو او څه شی وه معانیو ذهن کې چې کوم شی حاضر وي نو هغه څه شی الفاظو معناګانې نو پوش خو لاړه خو پرون ویلي چې هغې ته اشاره نه ده اوس دا الفاظ او معانی دا خو متعدد دي لږ خو نه دي ډېر الفاظ دي په ذهن کې پراته دي او ډېرې معناګانې چې دی دا په ذهن کې پرتې دي نو چې الفاظ او معناګانې دا متعددې دي ډېرې دي په ذهن کې پرتې دي نو دی اوس وایي چې وجود د مشار الیه عند المشیر په آن د اشارې کې ضروري وي دا یوه قاعده علماو ایښې ده دا مشیر چې کله رالګېږي اشاره کوي یو شي ته نو وجود د مشار الیه په وخت د اشاره کې عند المشیر دا د ضروریاتو نه ده یعنی دا شیان به ټول مشیر ته څه وي حاضر وي او بیا به ورته څه کوي اشاره کوي ورته او اشاره آنی ده آنی څه معنی یعنی په آن د اشاره کې به مشار الیه موجوده وي کوم آن کې چې ته اشاره کوي نو په دغه دوران کې به مشار الیه چې دی موجوده وي نو که اسم اشاره چاته کېدله مشار الیه خارجي ته کېدله نو په خارج کې به مشار الیه موجوده وي او که اشاره ما په ذهن ته کېدله نو چې په ذهن کې مشار الیه ده نو هغه به څه شی وي موجوده وي نو ذهن کې خو الفاظ دي او په ذهن کې خو معناګانې دي طالبه هر کله چې په ذهن کې الفاظ دي او په ذهن کې معانی دي نو ته چې دی الفاظ او معانیو ته اشاره کوي نو دا به ټول په دې ذهن کې موجود وي او دا ټول به په دې ذهن کې څه شی وي حاضر وي او د دې ټولو حاضرېدل په ذهن کې دا بغیر د توجه نه کېږي ته چې الفاظ په ذهن کې حاضرې نو د الفاظو ته به متوجه کېږي معنی چې حاضرې نو د معنیو ته به څه شی کوي نو دا ټولو معانیو ته به متوجه شي را حاضر به کې ټولو الفاظو ته به متوجه شي را حاضر به کې نو چې هر کله را حاضرول دا فرع د توجه ده نو چې دا ټول الفاظ را حاضرې او ټول معانی را حاضرې نو په دې دوران کې توجه دي ټولو الفاظو ته پکار ده توجه دي ټولو معانیو ته پکار ده چې په دې وخت کې ته دا را حاضرول غواړې او توجه ټولو الفاظو ته او توجه ټولو معانیو ته طالبه دا فرع د چا ده ته چې د ټولو الفاظو ته توجه کې نو په دغه صورت کې لازمیږي توجه د نفس په آن واحده کې امور کثیره و متعدده وته او توجه د نفس په آن واحده کې امور کثیره و متعدده وته دا باطل ده ولې ځکه مونږ ویلو چله نفس بسیط دی په آن واحده کې ادراک د امور کثیره و متعدده و نشي کولی د یو شي ادراک به کوي
او دلته خو الفاظ و معناګانې دي، نو ته وایې چې هلکه د الفاظ و معناګانې به ټولې را حاضرې وي چاته؟ ذهن ته په وخت ادراک کې. اعتراض باندې پوه شولی؟ هذا سره د اشاره چاته وکړه؟ ما حضره فی ذهن ته. ما حضره فی ذهن څه شی و؟ الفاظ. او قانون دا دی چې اشاره آنی ده، نو مشار الیه به په آن د اشاره کې موجوده وي، عامه ده. که مشار الیه موجود خارجي وه نو په خارج کې به موجود وي، او که ذهني وه نو په چیرته به موجود وي؟ په ذهن کې به موجود وي. او چې دا قانون مو ذهن کې کېناسته پوه شوې، نو اوس ته چې اشاره د الفاظو ته کوې نو د الفاظ خو به ټول را حاضروي. حاضرول د ټولو الفاظو د معانیو دا په توجه د نفس سره کېږي، او توجه د نفس په دغې آن کې د ټولو الفاظو معانیو ته دا باطله ده. ولې؟ ځکه نفس بسیط دی، په آن واحده کې ادراک د امورو کثیره و متعدده و نشي کولی، نو څنګه به دا ټول په ذهن کې را حاضر کړي او دی به ورته توجه وکړي. پوه شوې په دې ځي باندې؟ خطرناک اعتراض دی. ګوره نو تاسو به جواب وکړي، طالب او به جواب میر زاهد کړی دی. خلاصه د هغې جواب دا ده، و اشاره دغې ما حضرت ته چې موږ په هذا سره کوو، نو دا ما حضرت ته اشاره په طریقې د اجمال سره ده، نه په طریقې د تفصیل سره. ما حضرت ته اشاره دا په طریقې د چا سره؟ د اجمال سره ده، نه په طریقې د چا سره؟ نه په طریقې د تفصیل سره. او دغه توجه روا ده. یو شی چې په ذهن کې حاضر وي او ته ورته اشاره په طریقې د چا سره وکړې؟ د اجمال سره وکړې، نو دا اشاره جائز ده په دې معنی د دې ټولو الفاظو د ټولو معانیو نه به تعبیر ته په یو مفهوم کلي سره وکړې، او هغه مفهوم کلي چې دی څه شی دی؟ طالبه ما حضره فی ذهن. ما حضره دا مفهوم کلي دی. هلکه ازا سره اشاره چاته کو؟ هله ما حضره فی ذهن ته کوم، نو دا مفهوم کلي دی. د ټولو شیانو تعبیر په ما حضره فی ذهن سره وکړه که نه. او تعبیر دا دی، ګوره کلم چې د امورو کثیرو نه تعبیر په مفهوم کلي سره وشي، نو د دې نه امر واحد جوړیږي اجمالا. نو دغه الفاظ او معنی اگر که متعدد دي په عروض د چا سره؟ متعدد دي، ځان دی ډیر دي، یو نه دي، بلا شی دي، ولیکن په عروض د کیفیت اجتماعي سره دا امر واحد دی، یو شی دی. ځکه مو په هذا سره ورته اشاره کړې ده. تعبیر مو چا سره وکړه؟ ټول شارحین چې تاسې ګورئ نو هلته وایي فهذه دا ما حضره فی ذهن المصنف. نو دا ما حضره تعبیر د چا نه دی؟ هله د هغې ټولو الفاظو نه دی. او ما حضره تعبیر د چا نه دی؟ د هغې ټولو معانیو نه دی. نو هغه ټول معانی او ټول الفاظ ګرچې متعدد دي، خو قانون دا دی چې کله د امورو کلیو نه تعبیر په یو مفهوم کلي سره وشي، نو دا څه شی ګرځېږي؟ امر واحد. دا امور کثیره امر واحد ګرځېږي اجمالا. نو دا ټول شیان اوس ګویا کې یو امر دی چې ما حضره فی ذهن ده. بیا بیله ده چې تفصیل پکې کوي، نو یو 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 همداسې بیا چې دی ورپسې ورډېرېږي. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې؟ دویم اعتراض دلته شارحینو کړی، هغه اعتراض دا دی ویله که دا هذه مبتدا ده او رسالتون خبر دی، او د هذا سره اشاره الفاظ و معانیو ته ده، او دغه الفاظ و معانی ته په مرتبه د اجمال کې وایي که په مرتبه د تفصیل کې وایي. که دا الفاظ و معانی په مرتبه د اجمال کې وایي، نو حمل د رسالتون ور باندې نه دی صحیح. ځکه رساله الفاظ و معانیو ته ویلی کیږي، خو په مرتبه د اجمال کې نه بلکې په مرتبه د تفصیل کې. رساله کم الفاظ و معانیو ته وایي؟ تفصیلا پکې الفاظ و معانی ذکر وي، و چې یو شی اجمالا وي نو هغې ته رساله ویلی کیږي نه. او که چېرته طالبه دا رسالا د الفاظ و معانی ته په مرتبه د تفصیل کې اخلي، په مرتبه د تفصیل کې اخلي، نو بیا خو مخکې مونږ ویل چې د هذا اشاره ورته نه ده صحیح. نو څه چل کوي؟ نو دی راغې جواب یې ورکوي ویلي چې هذا سره اشاره الفاظ و معانیو ته کوم، خو په مرتبه د اجمال کې. په مرتبه د چا کې؟ اشاره په مرتبه د چا کې ده؟ او چې رساله ورته وایم طالبه، نو دا په مرتبه د تفصیل کې وایم. همدا یو شی دی، حیثیتونه دوه. اشاره په مرتبه د اجمال کې اخلم، او رسالتون حمل ور باندې په مرتبه د چا کې اخلم. نو داسې به وایم فهذا دا ما حضر فی ذهن المصنف، دا ما حضر په ذهن د مصنف کې رسالتن فی مرتبه التفصیل. دا رساله ده په مرتبه د چا کې؟ نو حمل د رسالتن ور باندې په مرتبه د تفصیل کې دی، او د هذا اشاره چې ورته شوې ده نو دا په مرتبه د چا کې شوې ده؟ اجمال کې. د ځینو نکتو تاسو ته دلته لیکلي دي، هلکه د رسالتن نه تعبیر په مرسلتن سره کړی دی. په چا سره کړی؟ فهذه رسالتن
الکه دا رسالتون نه تعبیر په مرسلتون سره ولې کوي نو دلته به څوک وایي چې الکه دا فهذا خدا خو کتاب ده که نه دا سلم مناسب کتاب لیکلی او کتاب طالب مصدر ده مصدر ده مبنی للمفعول په معنا د مکتوبون سره په معنا د چا سره او دا وروستو چې ته رسالتون راوړي نو رساله مصدر ده صرف وصف ده او کتاب به معنی المکتوب ذات مع الوصف ده نو حمل د رسالتون دی په کتابون باندې نه صحیح کیږي دا رساله خو یو کتاب ده کنه خو کتاب څنګه حمله لازمیږي حمل د صرف وصف په ذات او حمل د صرف وصف په ذات ناروا دی ولی تاسو دا قانون ذکر کړی دی په حمل کې چې په مابین د موضوع د محمول کې به طالب څه شی وي الا اتحاد مصداقي وي او تغییر مفهومي وي موضوع محمول به په اعتبار د چا سره مصداق سره څه شی وي متحد وي او په اعتبار د مفهوم سره به څه شی وي او دا ولی وای که په چرته داسې وشي تغییر مفهومي پکې نه وي اتحاد مفهومي نه وي او تغییر پکې نه وي نو بیا خو حمل نه صحیح کېږي که طالب داسې ووایي چې هم پکې اتحاد مفهومي وي او هم پکې اتحاد مصداقي وي یعنی هم د دواړو مفهوم یو شی وي او هم مصداق یو شی مصداق دا معنا ده په چا باندې چې دوی صادقېږي نو که دا دواړه یو شی خو بیا لازمیږي حمل د چا د یو مساوي په بل مساوي باندې او حمل د یو مساوي په بل مساوي ناروا ده دواړه یو شی دي نو چې مفهومن هم یو شی یو دی او مصداقن هم یو دی نو بیا د حمل څه پیدا دا داسې جوړېږي لکه ته وایې چې الانسانو انسانون نو انسانو موضوع ده او انسانون څه شی دی محمول دی نو د انسانون حمل کول په انسانون باندې دا غلط دي ځکه دا حمل اولی دی او حمل اولی باطل وي ځکه دا مفید د فایدې دی نه او په مابین د موضوع د محمول کې به دواړه طرف ته تغییر مصداقي او تغییر مفهومي به هم نه وي پکې هلکه دا ولې که دواړو کې تغییر مفهومي او تغییر مصداقي نو په دغه حیثیت باندې بیا لازمیږي حمل د یو مباین په مباین آخر باندې او حمل د یو مباین په مباین آخر دا ناروا دی حمل د یو مباین په مباین آخر څه شی دی یو مباین په بل مباین حمل کول دا ناروا دي وشوه نو څه چل به وي و اتحاد مصداقي به مصداق د دواړو به سره یو وي او مفهوم به جدا وي مفهوم به څه شی وي تغییر به په مفهوم کې وي لکه مثلا طالبه دا زید نه دی په دې زید باندې اطلاق د چا کېږي د حیوانون ناطقون کېږي که نه حیوانون ناطقون او دې زید ته خلک انسان هم وایي او په دې باندې اطلاق د چا کېږي د حیوانون ناطقون هم کېږي خو دې ته موږ او تاسې حیوانون ناطقون وایو او انسان هم ورته وایو نو د انسان او طالبه د حیوانون ناطقون د مفهوم ترمنځ تغایر دی ولې د انسان مفهوم څه شی دی حیوانون ناطقون او د حیوان مفهوم څه شی دی جسم نامین د ناطقون مفهوم څه شی دی هله ذات من لهم نو تغییر په مفهوم کې نه دی خو که بیا مصداق ته وګورو نو مصداق د انسان او د حیوان ناطق دواړه یو دی چې په کوم شي انسان صادقېږي نو په هغې باندې حیوانون ناطقون هم صادقېږي نو دا صحیح ده چې تو زید ته څه شی وایي حیوانون ناطقون وایي او د حیوانون ناطقون ته چې الانسان حیوانون ناطقون د حیوانون ناطقون حمل په انسان باندې صحیح دی ولې ځکه طالبه دې کې څه شی دی اتحاد مصداقي دی کم مصداق چې د انسان دی همغه مصداق د حیوان او ناطق هم دی خو تغییر مفهومي دی د انسان مفهوم څه شی دی ځان ته دی چې حیوان او ناطقون او د حیوان او د ناطق مفهوم څه شی دی ځان ته دی نو په حمل کې دا قانون دی چې د موضوع د محمول ترمنځ به څه وي اتحاد مصداقي او تغییر مفهومن به پکې تغایر وي نو دی راغی جواب کوي نو دې ځای کې چې ته اوس راولګېدلې او دا رسالتون په کتابون حمله نو رسالتون خو څه شی ده مصدر دی صرف وصف دی او کتاب مصدر دی مبني للمفعول په معنا د مکتوب سره نو چیرې اتحاد په مابین د صرف وصف او د ذات مع الوصف کې شته نه ذات مع الوصف ځان ته دی او صرف وصف چې دی هغه ځان ته دی نو تاسو پوه شئ په دغه اعتراض باندې نو تاسو ته دلته ځینې شارحین راغلي دي هغې جواب کړی چې دا رساله په معنا د مرسلتون سره ده دا مصدر مبني للمفعول دی مرسلتون نو چې مرسله دې کړه نو مرسلم ذات مع الوصف دی او طالبه څه شی کتاب هم ذات مع الوصف نو حمل د ذات مع الوصف په ذات مع الوصف باندې راغی او حمل د ذات مع الوصف د ذات مع الوصف په ذات مع الوصف باندې دا ناروا دی یا چا جواب دا کړی دی چې هلکه دلته دا رساله زه په معنا اصطلاحي سره اخلم او رساله چې په معنا د اصطلاحي سره واخلم نو معنا لغوي د رسالې څه شی وه مطلق یې لیږلی شوی رساله
او طالب چې معنی اصطلاحي حکم نو کتابونه وای دا رساله یو کتاب دی چې صغوره حجمه چې حجم یې څه شی دی وړوکی دی او علم یې څه شی دی ډېر دی نو چې کله د اصطلاحي تعریف تا د رسالې وکړه چې رساله کتابون چې حجم یې کم دی او علم یې ډېر دی نو اوس کتابون پکې راغی که نه کتاب بیا مصدر دی مبني للمفعوله هغه هم کتاب نو حمل د مصدر مبني للمفعول راغی په چا باندې په مبني للمفعول باندې او دا روا دی حمل د ذات مع الوصف راغی په ذات مع الوصف باندې او دا حمل چې دی دا روا دی په دې ځای باندې انشاءالله تاسو پوه شولی دغلته یو جواب طالب چا بل کړی دی وایي دلته د ادي باچا خطبه چې راغلې ده نو دا الحاقیه ده ابتدائیه نه ده الحاقیه ده او ابتدائیه خطبه و دیباچه دی توی چې د اول نه دا خطبه و دیباچه ولیکي او د هغې نه وروستو بیا د کتاب مقاصد وغیره لیکي الحاقیه خطبه و دیباچه دی توی چې اول د کتاب مقاصد ولیکي او د هغې نه بعد بیا رالګېږي څه شی کوي خطبه راوړي او دیباچه راوړي نو چا ویلي دي چې دا کتاب اول لیکلی شوی و نو فهذا اسم اشاره چې راوړې ده نو اشاره په دې سره چا ته کړې دغې کتاب ته کړې په کتاب کې خو نقوش دي نو بیا اشاره صحیح ده نو نه راغلی دلته جواب کړی دی ویلي چې ملا صاحب غلط شوی او د غلطۍ وجه دا ده چې مخکې مونږ وویلې کندي مولا په دغې قول باندې رد کړی دی مخکې مونږ وویلې چې په هذا سره به اشاره چاته کېږي هغه شي ته کېږي چې هغه مقصود بالتدوین وي څه شی وي مقصوده نو ته چې وایې چې په هذا سره اشاره نقوش ته د نقوش په مابین د کتاب کې دی نو دا اشاره د صحیح ځکه نه ده چې نقوش خو مونږ وویلې چې دا مقصود بالتدوین نه دی بلکې نقوش وسیله د تلفظ د بالالفاظو لره چې ته په الفاظو باندې څه شی وکړې تلفظ وکړې د هغې دپاره وسیله ده د هغې دپاره څه ده او هر چې طالب الفاظو معانی دي نو مراد خو زمونږ الفاظو مقصود بالتدوین الفاظو خو مطلقا نه د دې حیثیت نه چې د الفاظ دال وي علی المعنی او مقصود زمونږ دیزي کې معنا و خو مطلقا نه بلکې د دې حیثیت نه چې دا مدلول د چا دپاره ده د الفاظو دپاره ده نو دا خبره مخکې مونږ کړې وه چې دلته څوک رالګېږي او دې ته نسبت د چا کوي وایي چې دا اشاره نقوشو ته ده نو دا خبره غلطه ده ځکه نقوش چې دی دا مقصود بالتدوین نه دی جمیل صاحب مبارکه څنګه په تنګ نه شي یاره چې د ویلې فهذه رساله فی صناعة الميزان دا یو رساله ده په چا کې په صناعة الميزان کې د رسالې وضاحت مو که چې رساله چا ته ویلې کېږي خبرې په خپل ځای تېرې وې اوس دې ځای کې خبره کوو چې دی وایي دا رساله ده فی صناعة الميزان په صناعة الميزان کې په چا کې صناعة الميزان څه معنا ده طالبه نو صناعت دوی وی حرفت ته ویلې کېږي پیشه یو کار او دغه علم ته نسبت ته صناعت چې شوی نو په دې وجه باندې شوی چې دا هم یو عالی علم دی په تعلیم او په تعلم سره حاصلېږي په چا سره حاصلېږي تعلیم او په تعلم سره اوس چې هر نو صنعت خو پیشې ته ویلې کېږي تاسو وګورئ صنعت او صنعت څومره عام اصطلاح د خلک کې کاري سره پلان صنعت معنا دی او پیشه یو کار یو کسب خو دغه علم ته چې نوم د صناعة الميزان وایي نو اصل کې دلته په کلام کې چې دی تشبیه بلیغه ده څه شی ده طالبه او تشبیه بلیغه تاسو ویلې د دې ته ویلې کېږي چې د مشبه او د مشبه به خو یو قانون دی مشبه او د مشبه به ترمنځ وجه د شبی وي وجه د چا وي نو چې د مشبه او مشبه به ترمنځ وجه د شبی وي نو اوس په دې کې قانون دا دی چې دا وجه د شبی په مشبه به کې د مشبه نه ازیده وي هله کوئی زیدون کل اسد نو دا تشبیه په چا کې ده په شجاعت کې ده خو د دې سړي عقیده دا ده چې دا شجاعت په اسد کې د زید نه ډیر دی ځکه د زید تشبیه د اسد سره په چا کې ورکړي په شجاعت کې ورکړي ده که دا شجاعت په اسد کې د زید نه ډیر نه وي نو تشبیه مقصد څه شی دی مسله باندې پوه شولئ نو وجه د شبیه چې دی په مشبه به کې د مشبه نه ازیده وي او سیوا وي تینا اوس په دې کې چې موږ وایو
چې هلکه دا علم المنطق دا مشبه او صناعت دا څه شی دی طالبه مشبه به علت د دوانو ترمنځ څه شی دی د دوانو ترمنځ وی علت د دوانو ترمنځ دی الاحتیاج الى التعلیم والتعلم لکه څنګه چې یو صنعت او پیشه تعلیم او تعلم ته محتاج ده داسې خو نه زده کیږي خو طبعا استاد به ښودنه کوي شاګرد به زده کول کوي نجاري ده خیاطي ده وغیره وغیره دغه پیشې نو همدغسې چې موږ وکتل نو علم المنطق هم داسې یو علم دی چې دا هم طالبه په تعلیم او تعلم حاصلیږي ځینې علوم وي چې محض په مطالعې د کتبو هم حاصلیږي ولیکن منطق هغه علم دی چې د تعلیم او تعلم ته ضرورت لري نو په دې اساس باندې چې د احتیاج تعلیم او تعلم ته لري مشابه و د صناعت سره نو دوی راغله تشبیه بلیغه وکړله هغه د مین ادوات د تشبیه لري کړله او عین دغه علم ته نسبت ته چا وکړه د صناعت وکړه ګوره صناعت یې وکړه نو دې ته څه ویلی کېږي تشبیه بلیغه پوه شئ په دې ځای باندې یعنی کله د مشبه او د مشبه به په منځ کې قانون دا دی چې وجه د شبه په مشبه به کې د مشبه نه ازیده وي دا متکلم راولګي یو سوچو کې چې الکه دا وجه د شبه چې کومه په مشبه کې پرته ده نو دا خو د مشبه به نه کم نه ده بلکې ور سره څه شي ده برابر ده ور سره نو عین راولګي یم دی مشبه ته نسبت ته چو کې د مشبه به یو کې د تشبیه بلیغه ویل کېږي لکه اسد فی الحمام خبره چې موږ تاسو کو نو اسد فی الحمام خو تشبیه ده حمام کې زمری ولاړ نه دی حمام کې زید ولاړ دی نو یو سړی را لګېږي داسې نه وایي چې هغه زید چې په شان د اسد دی نو هغه فی الحمام دی بلکې هوبهو دا وایي چې اسد فی الحمام نو دا تشبیه بلیغه ده معنا دا ده چې هلکه دا کومه وجه د شبې چې په چا کې پرته ده اله په مشبه به کې پرته ده چې هغه څه شی دی زمری دی نو په مشبه کې خو دغې نه څه کمه وشوه طالبه دویم دی وی دا کتاب فهذه رسالة فی صناعة الميزان میزان وی نو دا میزان چې راوړی دی نو په میزان کې هم تشبیه بلیغه ده د علم ته ګوره علم الميزان هم وی او تاسو ویلي دي چې میزان چاته ویل کېږي تلې هلکه په تله کې څه خاصیت پروت دی په تله کې دا خصوصیت پروت دی چې دا امتیاز راولي په مابین د چا کې د موضوعاتو کې کنه یو شی د موضوعاتو د قبیلې نه دی نو یو طرف ته واچو بل طرف ته واچو خدا یو د بل نه جدا کی په اعتبار د وزن سره چې د دې وزن دومره دی او د دې وزن تله کې دا کار دی او هر چې طالب دغه علم دی علم المنطق نو دا علم هم کل میزان دی په شان ته د چا دی د تله دی په مناسبت په څه شي کې دی په امتیاز کې لکه څنګه چې تله امتیاز راولي د موضوعاتو نو همدقسې دا علم هم امتیاز راولي د فکر صحیحه د فکر خطا نه صحیح او سالم فکر د فکر فاسد او د خطا نه سره څه شي کوي جدا کوي د علم المنطق داسې قوانین دي نو دا علم المنطق مشابه دی د میزان سره په چا کې په امتیاز کې په چا کې څنګه چې میزان تله راولي میزان امتیاز راولي نو علم المنطق هم څه شی راولي او دا میزان خو واضح وضع کړی د پاره د امتیاز دی چې دا به امتیاز راولي نو چې هر کله قانون داسې دی طالبانو اوس خبرې ته متوجه شئ علم المنطق کالمیزان علم المنطق مشبه میزان مشبه به وجه د شبه د دوانو ترمن امتیاز او اوس دی راولګي د تشبیه بلیغه کوي تشبیه بلیغه معنا دا ده چې عین دا وی وکړه چې لکه دا کم امتیاز علم المنطق راولي دا خو د میزان نه کم نه دی بلکې دا میزان دی نو علم المنطق ته نوم د چا کې خو د میزان علم المنطق ته چې علم الميزان وای مطالب دا تشبیه بلیغه ده اصل کې تشبیه ده دلته دا علم المنطق چې دی دا کل میزان دی او تاسو بیا قانون زده کړی دی کنه الکه علم المنطق چې دی فکر صحیحه او سالمه د فکر فاسده او خطا نه چې دی څه شي کی بچ کی او تاسو ته ما ابتدا کې ویلو چې خطا دو شیانو کې راځي کله خطا مادي کې راځي او کله خطا په هيئت او صورت کې راځي خطا په ماده کې هم منطق دته نه بچ کی او د خطا د هيئت او د صورت نه هم څه شی بچ کی منطق د خطا د مادي مثال مونږ ویلو لکه اوسو وای چې انسان څه شی دی و انسان حیوان ناحق دی نو دا خطا د مادي ده
علم المنطق دی ویلې په دې کې جنس او فصل ته یادوي شي نو په هغې سره د خطا د مادې نه بچ کېږي نو وبوئ چې هلکه ماده د انسان څه شی ده حیوان ناطق نه. کله سړی هیئت کې خطا کېږي او شکل کې خطا کېږي نو هیئت کې په دې طریقه باندې خطا کېږي یا لکه څه په کار وتا ته قانون د معرف دا د حیوان ناطقون خو څه شی معرف دی که نه تعریف دی د حیوان دپاره ماده ده نو قانون د معرف دا دی موږ ویلي چې اعم به مقدم کې په اخص باندې او اوس یو سړی راولګېد هغه اخص مقدم که په اعم او ویلي چې انسان څوک دی ناطقونه نو دې ته خطا فی الماده هیئت ویلی کېږي د دې نه د علم منطق ساتي. ولې علم منطق کې قانون د معرف ذکر دی چې کوم اعم وي هغه به مقدم وي او چې کوم اخص وي هغه به څه شی وي. دا خو مثال د معرف و طالب حجت کې هم کله ناکله داسې کېږي. د حجت د اقسامو یو قسم تاسو ویلی دی کله چې موږ او تاسې دلیل جوړو قیاس اقتراني او استثنایي وغیره دغه قیاسات چې موږ او تاسې جوړو نو په دې قیاساتو کې قانون دی اشکال دي او تاسو ویلي دي چې شکلونه څلور دي او بیا په اشکالو کې مو اولنی شکل ویلی شکل اول د پاره شرایط دي طالبه د شکل اول یو شرط ایجاب د صغرا دی او کلیت ته چا دی نو که ته راولګېدلې داسې قانون دی که یو سړي دا قانون جوړ که د شکل اول په شرایطو کې چې کوم شرایط راخستي په دې کې خطا شه ایجاب د صغرا پکې نه او بل پکې څه شی نه کلیت د کبرا پکې نه نو دغه خطا ده او د دې خطا نه موږ او تاسو څوک بچ کې علم المنطق نو ځکه د علم المنطق په وجه امتیاز راځي د فکر سلیمه صحیحه د فکر فاسده نه نو مشابهت د میزان سره په امتیاز کې اوس دی راولګي د تشبیه بلیغ یې وکړله عین د علم ته نسبت ته چا کوي د میزان پوه شوئ. طالب بل نوم د دغه علم چې دی دې ته علم الاستدلال هم وایي علم المیزان او صناعت المیزان او علم الاستدلال ورته ویلی کېږي. ولې وایي ځکه په دې کې امتیاز د صحیح دلیل کېږي د چا نه د فاسد نه نو دې ته بیا ویلی کېږي تسمیه من قبیل تسمیة الکل باسم الجزء تسمیه د کل په اسم د چا سره ځکه دې کې خو تنها د استدلال ذکر نه دی دلیل کنه دې کې خو معرف هم دی او چې ته رالګېږي طالبه او څه شی وایي علم الاستدلال ورته وایي نو تسمیه د کل د په اسم د چا سره او تسمیه د کل موږ تاسې ویلي چې په اسم د هر جز سره نه کېږي بلکې دا په اسم د جز اشرف سره کېږي او جز اشرف په دې کې څه شی دی استدلال دی څه شی دی طالب. بل نوم علم البرهان هم دی نو علم البرهان چا ته ویلی کېږي دلیل او برهان دا سره یو دي خو سره لږ فرق لري فرق برهان هغې دلیل ته ویلی کېږي چې هغه جوړ وي د مقدماتو یقینیو نه د پاره د انتاج یقیني د کوم دلیل مقدمات یقیني وي نو په هغه یقیني مقدماتو باندې یقیني نتیجه بناوي څه بناوي طالبه یقیني نتیجه ور باندې بناوي نو دا بل قسم دی. علم المنطق ورته ویلی کېږي علم المنطق ورته ولې وایي ځکه دا سړي ته قدرت پیدا کوي په نطق باندې نو دا سبب د قدرت دی په معقولاتو او په ملفوظاتو کې په دې باندې انشاءالله تاسو پوه شولئ او تعریف خو تاسو ویلی دی تعریف د علم څه شی دی آلة قانونیه موضوع د منطق څه شی دا مو مخکې ویلی موصل تصوری دی او تصدیقي دی خو قید د حیثیت پکې مراد دی من حیث الایصال چې په دې سره به ته رسېږي چاته مجهول تصوری یا مجهول تصدیقي ته دا قید پکې مراد وسمیتها بسلم العلوم ما مسما که د خپل کتاب سلم العلوم سره په چا سره په سلم العلوم سره سلم طالب زینی ته ویلی کېږي دی چې دا وایي چې وسمیتها بسلم العلوم علما لیکي د دغې نکتې نه دا معلومیږي چې دا کومه خطبه دلته ده ویلې دا خطبه ابتدائیه نه ده خطبه الحاقیه ده کتاب یو ځل مخکې لیکلی او وروسته دا ضمیر راجع کي ورته چې وسمیتها مسما کړه ما دغه رساله په چا سره په سلم العلوم سره بیا ورته دعا کوي د هغې دعا نه دا معلومیږي چې د مخکې کتاب لیکلی وروسته خطبو دیباچه لیکلی ده. اوس که څوک سوال وکړي چې هلکه سلم خو په علم المنطق کې لیکلی شوی په ټولو علومو کې خو نه دی نو چې هر کله په علم المنطق کې لیکلی شوی نو تا په کار دا ده چې دې علم ته ویلی وای چې سلم المنطق څه ورته ویلی وای سلم العلوم ورته ویلی وای د ټولو علومو زینه خو نه ده د منطق دپاره زینه ده ښه کتاب دی په دې فن کې لیکلی شوی دی په دې فن کې خو ډېر زیات کتابونه لیکلی شوي ډېر متون پکې لیکلی شوي دي طالبه په دې کې ګوره یو کتاب دی د صغرا په نوم مجموع منطق کې شته دی که ستاسو پامي کبرا په مجموع منطق وړوکی کتاب نه دی ډېر مهم کتاب دی مجموع منطق خو خلک ماشومانو ته وایي نو ماشومان په دې شیانو څه پوهېږي ډېر مهم کتاب دی صغرا پکې ده پارسي ژبه کې کبرا ده پکې طالبه
استوا ده پکې دا درې شیان دي پکې. دغې نه وروستو بیا میزان المنطق دی طالب په منطق کې چې کتاب لیکلی شوی هغه میزان المنطق باندې چې مهمه شرحه لیکلی شوی په هغې باندې بدیع الميزان شرحه لیکلی شوی دا بدیع الميزان دا د میزان المنطق شرحه ده او هغه بدیع الميزان تخل مدرسو کې چوټه قاضي وي او رښتیا چوټه قاضي دی سخت ګران کتاب دی مغلق کتاب دی په علم المنطق کې. اوس وایي څوک وایي نه طالبه څه د مولایانو استعدادونه هم تباه دي او د طالبانو استعدادونه هم تباه دي څوک مدرسو کې دا شیان نه وایي بس مقصود وي ځان لکه اوزګار که راځي او طرف ته به په یو شغل کې مصروف شم. نو پخوا به د طالبانو ویلې بدیع الميزان به یې ویلې میرې ساغوجي به یې ویلې په هغې کې به یې خواري کوله. د هغې نه وروستو بیا بل کتاب چې په منطق کې لیکلی شوی دی هغه تهذیب المنطق دی. تهذیب المنطق شرح بیا په هغې باندې لیکلی شوي دي ډېرې زیاتې. شرح التهذیب دا په دې باندې شرحه ده. مولا جلال بیا یوه شرحه لیکلې ده چې کوم خبرې د هغې نه پاتې دي هغه بیا در اخیستې دي. بیا د هغې نه وروستو چې دی میر زاهد صاحب پې شرحه لیکلې ده. دا ټول شروح په چا باندې دي په دې تهذیب المنطق دي. شرح التهذیب هم شرحه د چا د تهذیب المنطق ده. مولا جلال هم په دې لیکلی شوی میر زاهد هم په دې لیکلی شوی دی د هغې وضاحت یې راته کړی دی. نو اوس په دغې اساس متون خو ډېر وه هغه متون وو نو داسې به دې ویلي وو چې دا سلم المنطق ده سلم العلوم خو نه ده ډېر کتابونه پکې وو دی په هغې کې د ځینې حیثیت لري. نو دی راغی جواب یې وکړه ویې ویلې چې هلکه دا اطلاق د سلم چې ما په دې کتاب باندې کړی دی نو دا اطلاق عام دی حقیقتا نه دی بلکې څه شی دی مجازن دی. څه شی دی مجازن دی. ولې ځکه سلم وسیلې د ارتقاء السطوح ته وایي او منطق وسیله د ارتقاء العلوم نه. منطق وسیله د ارتقاء د چاته اله علوم عقلیه ته سلم وسیله د ارتقاء د چاته سطوح ته تزینه کې د بره چت خېږي کنه. نو په دې شیانو کې د دغه علم مشابهت هم د چا سره د سلم سره نو په دې وجه دا مستشبه بلیغه ده. ګوره دا علم سلم نه دی کس سلم دی او چې عین په د باندې اطلاق خلق د چا کې د سلم کې نو دا تشبیه بلیغه ده خو دا سلم دی علوم ته سلم دی خو یا بالواسطه صحیح شو او یا بذات سلم دی منطق ته او طالب بالواسطه سلم دی ټول علوم ته. ولی ځکه د منطق په فضیلت کې مخکې دا خبره مونږ کړې وه طالبه چې علم المنطق چې دی دا موقوف علیه ده د ټولو علومو دپاره. نو چې علم المنطق د موقوف علیه د ټولو علومو دپاره کړه نو دا سلم للمنطق نو ګویا کې داسې شو چې دا سلم د ټولو علومو شه. نو د ټولو علومو دپاره سلم دی بالواسطه او د منطق دپاره سلم دی بلا واسطه او حقیقتا. نو سمیتها خدای چې دی ما مسما کړی دغې کتاب لره په سلم العلوم سره. اوس وی اللهم اجعلها خدای وګرځئ دغې کتاب لره المر دا علم میں مسما کا دا کتاب زما وګرځاو بین المتون ما بین د متونو کې. متون طالب جمع ده متن ده متن لغتن ظهر ته وای او ظهر هم لا خو ښکاري کنه. نو متن لن کتابي او ظاهر وي شرح بیا هغه کتابي چې متن کې کوم اشارات وي او هغه د ماتن نه پاتې نو دغې شرح چې دی په چا کې بیانېږي بیا په دې شرحو کې بیانېږي. دغې اشاراتو تفصیل په چا کې بیانېږي طالبه شرحو کې بیانېږي. په دې انشاءالله ورسېدی. نو دا وګرځو دا زما کتاب په مابین د متونو کې نو کشمس بین النجوم لکه المر په مابین د چا کې هلکه دا المر هم یو ستوری دی ګوره خو دا غټ ستوری دی نور ستوري هم دي خو د دې ستوري او سیارې دومره رڼا غالبه ده دا د ورځې خو ستوري ورکېږي نه خو همدغه اسمان دی پکې دي نو بل خوا خو نه ځي شته دی. نو چې شته دی خو دا رڼا د لمر دومره زیاته غالبه وي چې کله دا راوخېږي د هغې سیارو رڼا سره څه شی کړي ورکه کړي. نو په دغې اساس او بنیاد باندې اوس دی دعا کوي چې خدای زما دا کتاب د دغې لمر په شان وګرځوه یعنی چې زما دا کتاب بیرون ته راوځي چې دا د نور کتابونو رڼاګانې زما د دې کتاب سره تتې شي بیخي. نو دا طالب اوس د حسد نه دی چې د نورو مولیانو صاحبانو سره کړی دی ته علما سې غبطه وایي د غبطه کړې ده په حال د مقبولو کتابونو باندې دا زما کتاب د همغې قبیلې نه وګرځوه. نو خدای تعالی د دعا قبوله کړله او کتاب د دی چې دی په شان ته د چا که د لمر که او د نورو خلکو کتابونه یې په شان ته د چا کړل ستورو کړله. مقدمه